حواله کړ هغه کې چې څونه کرپشن شوی دی هغه درته نه شم ویل تاسو صحافي ته خپل دي طوفان ته هم نه تاسو صحافت لري لکه دا هم یو ځای بالکل نو هغه هیلث سېکټر کې زموږ پی پی سی ته حواله کړ هغه کې چې څونه کرپشن شوی دی روان دي نو لکه مونږ زه صرف دا ویل غواړم چې لکه مونږ په حیثیت قوم مونږ به تر کومه پورې په دې نارو باندې وخت تېرو یاره دا زنده‌باد او دا مرده‌باد دا زنده‌باد او دا مرده‌باد لکه بیسیک خبره زموږ په مونږ دا پکار ده مونږ له سوچ پکار دی چې مونږ به مخکې تک دنیا سره څنګه کوو آی ټي سېکټر زموږ کوم ځای کې روان دی زموږ انرژي سېکټر کوم ځای کې روان دی ګوره د ګیس معدنیات زموږ داري مثال په ختمېدو باندې دي د ډیزل زموږ د غال دی د ګیس لوډ شیډینګ زموږ د غال دی روډ انفراستراکچر زموږ فرم ټو مارکیټ زموږ دغه شانتي حل دی دا دې تا دیګه سوچیره لکه دا 110 روپے لکه په موږ باندې ټول پلازې ټیکس شو کنه نو ټیکسونه په موږ باندې برمار دي چې بیا ته موږ ګورو یا نیب ته موږ ګورو نو اګیلا 1100 ګاډي اغشتل اګي ولا اخلي نو یو قرضه موږ د ملکونو نه قرضې غواړو یا د ورلد بانک او آی ایم اف نه موږ قرضې غواړو باغې باندې موږ ملک چلو او دلته کې الله تعالی رواني دي لکه زه کوم خبره کوم زه یوازې د دې سودي خبره نه کوم زه په ټولو خبره کوم نو تر کومه پورې به موږ یاره دا الله تعالی کوو بالکل موږ له څه کوم په دې خبره باندې سوچ وکړ دي چې یاره زمون مخ په تک به موږ څنګه کوو صحیح بلغه خبره ده چې زمون پاکستان کله جوړېدو نو دا د لا اله الا الله په نوم باندې جوړ شوی چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله کله چې پاکستان جوړ شو د بد مرغه بیا د بد مرغه بیا سیکولر سټیټ نو ورته ورکړل شو مسلې زمونږ د هغه وخت نه را روانې دي راځي خدای مکه زه په دې خبره باندې دغه کومه دغه خبره چې مېری مو نه خاص چې اته نه زمونږ نه داشته پاکستان د ګوتو چې دا کوم حال روان دی بالکل دا کوم حال روان دی لکه مونږ ته افغانستان حالات مونږ ته مخامخ دي د عراق حالات مونږ ته مخامخ د شام حالات مونږ ته مخامخ دي د لیبیا حالات مونږ ته مخامخ دي مصر کې چې عرب سپرنګ راغی داغه حالات مونږ ته مخامخ نو لکه مونږ په دې ټول خبرو په چې قوم سوچ پکار خو بنوري صاحب خط کې یو ډیره بهتره خبره کړې ده پاک فوج کنه چې دا زمونږ فوج دی د دوی ملاتړ پکار دي د شهیدانو دغه دي کنه تر اوسه بد بي د لاسه چې کم دي دوی خو د عرب پس چل باندې ختمول دړکول طرفګنې پکې را پیدا کړې وي را پیدا کېدو کوشش کو بیا می چیف سر چې په کومه طریقه باندې ملک مو چلو ادارې مخ په وړاندې بوتل نو دې ته په کوم نظر ګوري الف خان اغستانم پټنه زمانم پټنه لکه مون چې تر څو پوری او بلکې دې قوم نم پټنه لکه مون چې دغه د هلیکوپټر نه راوخلو د سیلاب کې کوم هلیکوپټر د بلوچستان کور کمانډر وفات شو سره نور شهیدان هغه دې نمون راوخلو تر 9 مې پورې راځه او بیا انور تر زندگی خطا پورې راځي چې موږ په کم تیمانه په کم ځای باندې د دې فوج د ادارې د اداره مسخره مذاقونه موږ څونه تسجیل کړی زما مثال د یو انډیویډوالي پرسن به مخالف خو د ادارې خو مخالف نیم کنه بالکل خپل شهیدانو خو مخالف نیم کنه چې زما د کرنل شیر خان مثال مجسمه رو چې تکرم ما په پی ټی وی باندې کتا او هغه را ورزوله نو کرنل شیر خان له خپل ته مړ انډیا نشانه هیدر ورکاو بالکل او دلته کې وسره ما څه چل کو نو لکه زه دې باندې خبره کوم چې لکه دا زموږ روان دي دا د چانم پټ نه دا ټول دا تاسو چې څو فرمایل دا چانم پټ نه چې موږ په سوشل میډیا باندې یا مثال په یوټیوب ور زموږ چې کوم دي یا مثال په تور په زمان پات کې موږ څه کړی دي یا مثال په بنګالا کې موږ څه کړی
یا مثال په تور نور او دغه چې څه کړي دي لکه ما دا د علي محمد خان اورېدو هغه وایي چې یاره لکه زه مونږ خبرو اترو ته تیار یو خو لکه حکومت دا خبرې کوي یار چې کله خبرې تیار نو بیا پکې شرطونه به نږدي بیا به خپل ګزارشات مخې ته کېږي حکومت به خپل ګزارشات مخې ته کېږي او بدماشي به مسره نه کوي هغې باندې به بیا تاسو خپل منځ کې خبرې وکړئ او هغه خبرې چې دي هغه به بیا مخ په وړاندې باندې بوځئ نه چې ته شرطونه کېږدي چې یاره ته هر څیزه ته په ځي جیل ته ځي او هلته نه اډوایس اخلي او هغه اډوایس راوړي او بیا مخې ته ږدي نو دا خو ته شرطونه دې کې خو شرایط نه دا خو ته د قوم دپاره سوچ پکار دی او خبره ماته کوي چې زه قوم دپاره خبره کوم نو ولې زه بېوقوف یم ته به علي محمد خان بېوقوف یم زه خو بېوقوف نه یم بلکل زه بخښنې سره دا خبره کوم نه بلکل داسې خبره به وکړي ته به وایې چې به دا خبره ټیکو کړه که نه هېڅ لکه زه ګوره لکه قوم مونږ په غلطه روان کړی دی په غلط شپ باندې روان کړی دی مونږ له قوم ته دا خپل پکار دی لکه څنګه چې تاسو فرمایل تاسو هم ته کې یاد لکه اوس یو ملګري کال وکړه که نه تا به اورېدلي مې چې هغه وایي چې دا خط چې کوم دی او خط کې غورځدا نه ویل چې ما پرېږده خو د خط چې کوم نچوړ دی یا خط د برسټر ته هغه خبره ما تاسو ته وړاندې کړه چې دا پارلیمان شته په جمهوري ملکونو کې پارلیمان فیصله کوي نه کې انډیویژولي او فرد به فیصله کوي او اداره ده او خو د پارلیمان محتاج ده پارلیمان آئین جوړ کړی دی او د آئین محتاج دی